السلام علیکم ملګرو د مولانا فضل الرحمن صاحب بچے مولانا سید محمود صاحب د اغوا ناکام کوشش او د مولانا سید محمود صاحب د بنګ اعلان د مولانا سید محمود صاحب د خبرې واوري بیا درته حقیقت او تفصیل وایم چې دا واقعا اصل کې شوی څنګه ده. دلته هیڅ څوک د چا آقا نشته. شیر واوري بابر شیر. دلته به هیڅ څوک په چا باندې خاني نه کوي. دلته به هیڅ څوک په چا باندې نوابي نه کوي. دلته به هیڅ څوک په چا باندې خپله جرنیلي او میجري نه خرچوي. فوج د موږ لپاره ډېر احترام لري، خو چې ماته امن را کړی وای چې زه نن په مروتو په خاورې چې په کور چې په امن او سکون سره پروت وای چې نن د ما دلته شورېدا دا تاسو سره ناستی د دغه وسواس نه خالي وای چې خدای دې نه کړي په دغه اجتماع چې د خدای یو بدر پیښه کړي. ماته یې دا تحفظ نه ده را کړی، ماته یې امن نه ده را کړی، ماته یې ښه معیشت نه ده را کړی. نو په کوم حق باندې دی ما جان تر غواړي او یو غلام په نظر ماته ګوري؟ دغو خلکو خلاف ما چې څومره خولې تړلې وي په سرو به پښې رغوي. نو جمعیت علما اسلام د خبرې به تاسو اورېدلي ملګرو د مولانا صاحب د بچي ته الله دومره غیرت جرأت ورکړی دی. د خبرې به تاسو اورېدلي دا د ډېر اسماعیل خان نه لکي مروت ته روانو او په لاره کې 50 افرادو دا ودرولې دی، لاس یې ورکړی ده، د ګاډی ودرولې دی. بیا یې دته ویلي چې د ګاډي نه راکوشه، نو دا د ګاډي نه دی کوشوی. هغوی ورته ویلي دي چې موږ ته اغوا کوو بوزو، موږ ته د امیر حکم دی. دم ورته ویلي چې ما ته هم د امیر حکم دی، زه د ګاډي نه کوزېږم. او خپلو ګنمینانو ته یې ویلي چې شوټې کوي، دا کسان ولئ. نو د ده ګنمینانو چې بورډونه وهلي دي نو هغوی هم وهلي دي او د هغوی سره غټه اسلحه هم چې په هغې کې د هغوی سره د وړې حسلې نه واخله تر راکټه پورې د هغوی سره موجود په هغې کې راکټ هم و. نو دغه اغواکار په دغه لارو کې ناست دي، شوکې کوي، ډاکې وهي او د خیبر پښتونخوا حکومت هغه بالکل ناکام دی، ریټې بالکل شته نه. مولانا حضرت محمود صاحب دا خبره هم وکړه که ریاست زموږ حفاظت نشي کولی نو موږ ته د اجازت راکړي، موږ خپل حفاظت د خپل خاندان حفاظت په ښه طریقه باندې کولی شو. الحمدلله